نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد. محترم د حضرت عیسی علیہ السلام یو واقعه در صدا شریکول غواړم. ډېر بهترین واقعه ده. حضرت عیسی علیہ السلام به د الله رب عزت په حکم باندې هغه مړی ژوندي کوله. یو واري هغه ته خلکو ویله چې ته خو هغه تازه مړی ژوندي کې، ته مونږ ته چېرته پخوانی مړی یو زوړ مړی ژوندی که. نو هغه ورته ویل چې صحیح ده، بس تاسو راشئ یو قبر ته چې کوم دی لاس ونیسئ، د الله رب عزت په حکم سره په هغه ژوندی کېږي. نو دا خلک راله د نوح علیه السلام د زوی قبر لا سام بن نوح چې هغه قبر ته راله، وای دا کس دا قبر والا ژوندی که. نو حضرت عیسی علیہ السلام هغه 2 رکعات نفل وکړه او دعا یې وکړه. د هغې نه پس د الله رب عزت په اجازه سره هغې ته ویل پاسه. نو هغه د قبر نه راپاڅېدو، خو ناشنا خبر دا ده چې د سام بن نوح دا ویښته هغه سپینو. نو حضرت عیسی علیہ السلام ورته فرمایي چې ستا دا ویښته ولې سپین دي؟ حالانکه په دغه زمانه کې خو به چا ویښته نه سپینېدله، ځکه د ویښتو سپینېدل دا د حضرت ابراهیم علیه السلام د زمانې نه شروع شوي دي. او سام بن نوح خو چې کوم دی د نوح علیه السلام زوی دی، دا خو په هغه زمانه کې تېر شوی دی. نو ستا دا ویښته ولې سپین شوي دي؟ نو هغه ورته وایي سمعت النداء فظننت ان القیامة قد قامت فشاب شعر رأسی ولحیتی. ما یو آواز واوریدو، نو ما دا ګمان کو چې قیامت قائم شو، نو زما د سر او د ګیر ویښته د دغه هیبت او د یری د وجې چې کوم دی سپین شول. او هغه آواز کم یې و د عیسی علیه السلام د آواز و. نو محترمو تاسو د دې نه دا اندازه ولګوئ چې په قیامت کې کوم آواز کولی شي اسرافیل علیه السلام آواز کوي، هغه به څومره خطرناک وي. او بیا ورته حضرت عیسی علیه السلام فرمایي وایي څومره وخت وشو چې ته وفات شوې؟ نو هغه ورته څه وایي؟ وایي منذ 4000 سنة وما ذهبت عني سکرات الموت. 4,000 کاله وشو چې زه وفات شوی ما، خو د اوسه پورې زمانه د مرګ هغه سختۍ نه دي تلي، یعنې اوس هم د مرګ هغه سختۍ چې کوم دی هغه زه محسوسومه. نو محترمو 4,000 کاله، 4 کاله نه او نه 400 کاله بلکې 4,000 کاله هغه په ما باندې تېر شوي چې زه وفات شوی ما، خو د اوسه پورې د مرګ هغه سختۍ زمانه تل نه دي، اوس هم چې کوم دی هغه زه محسوسوم. نو محترمو تاسو د دې نه چې کوم دی د مرګ د هغه سختۍ هم اندازه لګولی شئ چې د مرګ څومره سختي ده. نو الله رب عزت ته موږ د مرګ د سختو نه وساتي، او الله رب عزت ته موږ د نیک عمل توفیق راکړي، او الله رب عزت ته موږ د خپل نافرمانۍ نه وساتي. وما علینا الا البلاغ.